بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ های کورټ اسلام آباد ته تللي وو. چیف جسټس صاحب په عدالت کې د عمران خان صاحب د توشه خانه کیس چې کوم دی اپیل وو چې څنګه پرون سپریم کورټ ویلي وو چې نن به هغې ډایرکشن ورکړي اسلام آباد های کورټ ته چې نن د توشه خانه کیس تاسو چې کوم دی په هر حال کې په هغې فیصله راکړئ. نو چې پروسیجر دا دی چې دوی په دلته فیصله ورکړي نو علي به په سپریم کورټ هلته څه فیصله وکړي او په خبره وکړي. نو نن هغې هغه بحث چې کوم دی هغه ډېر زیات اوږد شو. لطیف کوسا صاحب پکې بحث وکړو، بیرسټر ګوهر صاحب پکې بحث وکړو او هغه بحث چې کوم دی نو هغې کې ډېر ټیکنیکل خبرې وې ټولې. په هغې کې د عمران خان صاحب دا چې کوم همایون دلاور صاحب د ټرایل کورټس یو ډېر غټ بحث وشو چې دا د دې جورسډکشن دی، کو دا د میجسټریټ جورسډکشن دی. بیا د ګواهانو د نه پیش کولو چې همایون دلاور صاحب اړو زمون کونسل ته موقع ورنکړه چې هغوی ګواهان پیش کړي چې کوم عمران خان صاحب ویلي په یو تاریخ کې او هغوی پکې خپل هغه چې کوم بریګیډیر و چیما صاحب هغوی پکې یاد کړو چې دې به زه راغواړم ځکه چې دا چې کوم تحایف دي د توشه خانه نو دا ما نه دي فرض کړی، دا ما خپل چې کوم ملټري سیکرټري و چیما صاحب په هغه ټایم کې نو هغه ته ویلي چې دا خرڅ کړه. نو په هغې په جواب کې چې کوم دی همایون دلاور صاحب وویل په دویم تاریخ چې دا ایرریلیونټ دي، مطلب دا ده چې د دې اړو د دې کیس سره څه کار نشته. نو زمونږ کونسل چې کوم دی چیف جسټس صاحب ته دا استدعا وکړه چې آیا دا د کوم ځای قانون دی چې یو جج چې کوم دی نو هغه ماته وایي چې دا ګواه راوله دا مه راوله. د هغه کار خو دا دی چې هغه ګواهان اوري او په هغې فیصله وکړي. د هغه دا کار خو نه دی چې ماته وایي چې د دې اړو د دې سره څه کار نشته. خیر هغه بحث ډېر زیات ښکلی بحث و زموږ د کونسل د طرفه او هغه ډېر زیات اوږد شو. د 2 بجو نه هغه مخکې شو. نو چې 2 بجو نه هغه مخکې شو نو موږ ته په حیثیت وکیلم دا اندازه وه چې په سپریم کورټ کې خو بالې فیصله کېږي چې کله دا فیصله چې کومه ده هغې په دې کې فیصله راشي نو هغه به په هغې فیصله کوي. نو د هغې په نتیجه کې سپریم کورټ چې کوم دی را روان هفتې ته دغه ملتوي کړو او دا هم ښه خبره ده ځکه چې سپریم کورټ کې تاریخونه ډېر اوږد دي. دا هم زموږ دپاره خوشاینده خبره چې سپریم کورټ موږ ته دونه زر تاریخ راکړو د را روانې هفتې. او چې کوم اسلام آباد های کورټ کې نو هغې سبا د تاریخ ورکړو په دې کیس کې د اډر دپاره. نو انشاءالله د نن د بحث په بنیاد زما دا رایه ده او زما دا امید دی چې انشاءالله اسلام آباد های کورټ به موږ ته لومړی اپیل چې کوم دی ریلیف راکړي په دې کیس کې او دا چې کوم د توشه خان کیس دی دا به سسپینډ کړي، د عمران خان صاحب سزا به ختمه کړي او دا به نل اینډ وایډ ډکلیر کړي. خو که داسې ونه شو نو انشاءالله د سپریم کورټ نه خو زموږ په هر حال کې به امید دی چې هغه به انشاءالله د عمران خان په دې ټول کیس کې موږ